السلام علیکم عزتمن. نننې معلومات زموږ د نازش په باره کې دی چې هغې د ګلپاڼې خواجه سارا په باره کې څه خبرې کړې دي. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نازش د ګلپاڼې خوږ ملګری هغې ویلي دي، نازش ویلي دي چې ګلپاڼې ما سره په دې کمره کې 4 کاله یو ځای تېر کړي دي او دا زما د زړه نه هېڅکله هم نه وځي. زه یې تر اوسه پورې بار بار یادوم چې کله چې رایاد شي نو ما ته بیا د شپې خوب هم نه راځي. د ګلپاڼې د خواجه سارا د کتل نه بعد ما ته د 4 پروګرامونو اپر وشو، خو ما ورته انکار وکړ، نه زه په غم کې یم او زه د پروګرام ته سازه نه یم. ګلپاڼه خواجه سارا خور سره خوره هم شوله، خو نازش د ګلپاڼې ملګری هغې تر اوسه پورې یادونه تازه ساتي. نازش وایي چې ګلپاڼې زما په زړه کې یو ځای ساز کړی دی. نازش ویله چې دې ما سره په یوه کمره کې 4 کاله تېر کړي دي، خو د دې د خولې نه ما اوسه پورې د جنګ جګړې خبره نه ده اورېدلې او نه مې خپلو کې جنګ جګړه تر اوسه پورې کړې ده. نازش ویلي چې د مرګ نه 2 ورځې مخکې ما ته وویلې چې زه ځم خپل کور ته، زړه مې ډېر سخت تنګ شوی دی او ما ته مې خپله مور یادېږي. نو نازش ورته بیا په جواب کې ویلو چې صحیح ده، لاره به شي، ته چې زه زمم در سره لاړه شم، مور سره به دې میلاو شي او واپس به بېرته راځو. نازش وایي چې ما دا به چې کله مور کاره تلله نو زه به حتما ځان سره بوتللم، خو دا به ما بهر شپې ته نه پرېښودله، دا به ما بېرته واپس ځان سره خپلې ډېرې ته راوړ، ځکه چې د غیر د ګلپاڼې نه به ما له په کمره کې خوب نه راتللو، ځکه چې دې ما سره په یوه کمره کې 4 کاله تېر کړي او د دې نه زما زړه نه صبرېدلو. عزتمنو، د نازش په زړه باندې غټ غم دی، هغې تر اوسه پورې یادونه تازه کوي. تعالی دې دې ته صبر ورکړي، امین ثم امین. زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.